سہیل آفریدی د پی ټی آی 27 ستمبر جلسې حواله سره خپل بیان جاری کړی دی. علي ماخان ته هم جواب ورکړی دی، ځکه علي ماخان هم په دې خبره باندې تنقید کولو چې د پی ټی آی لیډرشپ د احتجاج د پاره دومره لوی تاریخ ولې کېښو. 27 ستمبر کې اوس هم لا یو نیمه میاشت ده، نو دومره غټ تاریخ ولې دی کېښو؟ نو دې حواله سره سہیل آفریدی علي ماخان ته هم جواب ورکړی دی. بل جماعت اسلامي هم یو مطلب هړتال کړی دی د پټرول ګرانېدو حواله سره، پاغه هم خبره کو د عمران خان صحت حواله سره هم غټ خبر راغلی دی. سہیل آفریدی 27 ستمبر احتجاج حواله سره خپل چې کوم اپډیټس دي پاغه هم ډیټیل سره خبره کو. شهباز ګل او شفیع جان حواله سره شهباز ګل او شفیع جان یو بل سره قراره جوابونه ورکړو، جنگ جګړه شوی و، نو پاغه باندې هم سہیل آفریدی خپل رد عمل ظاهر کړی دی چې پاغه هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوي. سہیل آفریدی د پی ټی آی احتجاج حواله سره اهم خبرې کړې دي. سہیل آفریدی علي ماخان ته هم جواب ورکړی دی. جماعت اسلامي پرون ټول ملک کې ډیر ځایونو کې یو غټ احتجاج کړی دی. جماعت اسلامي دا احتجاج پټرولیم مصنوعات په ګرانېدو په وجه باندې کړی دی چې پټرول قیمت ته 225 روپۍ فی لیټر شي، یعنی 225 روپۍ لیټر د پټرول پکار دی، خو حکومت پټرول ګران کړی دی. پټرول پرون بیا یو 2 روپۍ ارزان شوی هم، خو پټرول یو طرف ته ارزان شنو، بل طرف ته بجلی چې کومه ده د هغې یونټ 75 پیسې فی یونټ ګران کړی دی. دا زموږ د حکومت کارنامې دي. د عمران خان صحت حواله سره هم اهم خبر راغلی دی چې د عمران خان بلډ پریشر مسله ده، بلډ پریشر های کیږي. مخکې به د عمران خان بلډ پریشر لو کېدو او اوس د عمران خان بلډ پریشر های کیږي. د عمران خان صحت روز تر ورځه غورځېږي. عمران خان ته د عمران خان اډیاله جیل کې چې کوم هاسپټل دی پای کې ټریټمنټ شوی دی، او د عمران خان د اډیاله جیل نه دا پیغام بهر راغلی دی چې عمران خان غواړي چې زه خپلو خویندو سره ملاقات وکړم. عمران خان خپلو خویندو ته دا هم ویلی دی چې خیر دی که دی چېرې تاسو حکومت تاسو ما سره ملاقات ته نه پرېږدي، نو تاسو حکومت سره لیکلو کوي چې مونږ ملاقات نه پس په هیڅ قسم سیاسي بیان نه جاری کوو. عمران خان اوس خوریانو ته څه پیغام ورکوي د خپل صحت حواله سره، یا داسې څه خبره ورسره کوي چې دومره ضروري پیغام یې رالیږلی چې خویندې دې ما سره ملاقات وکړي؟ نو دا به راتلونکي وخت کې پته لګي که چېرې میډیا ته خبره راووته. بل سہیل آفریدي 27 ستمبر احتجاج حواله سره ویلي دي چې علي ماخان اعتراض په خپل ځای ټیک کې دی، ځکه علي ماخان په دی اعتراض کولو چې دی ولې دومره لوی تاریخ کې خو د احتجاج دپاره، یعنی یو نیمه میاشت پکې شته، دومره لوی تاریخ دی ولې کېښو؟ نو دې حواله سره سہیل آفریدي علي ماخان ته ویلي چې ستا اعتراض په خپل ځای ټیک دی، خو مونږ د دې احتجاج تیاری کوو. پنجاب ته به ځو، سند ته به ځو، او علي ماخان به راسره هم ځي او اکټیویټي به کوو په مختلف صوبو کې. هغې نه پس به دا احتجاج کوو، د دې پلان به کوو، د دې دا د یوې ورځې کار دی نه، دې پلان جوړېدو دپاره موږ دومره غټ تاریخ کېښودلی دی. بل شهباز ګل او شفیع جان جګړه کړې وه، یو بل ته څه الټه پلټه خبرې کړې وې، نو په هغې هم سہیل آفریدي خپل رد عمل ظاهر کړی دی. سہیل آفریدي ویلي چې شهباز ګل او شفیع جان زموږ خپل سړی دی، د پی ټی آی سړي دي، او د دوی چې کومه مسله ده هغه انټرنل زموږ د پارټۍ انټرنل ایشوز ده، دا به مونږ حل کوو. دا وخت زموږ توجه په احتجاج باندې ده، مونږ به خپل ټول یو ځای احتجاج کوو. دا کومې زموږ چې انټرنل مسلې دي دا زموږ د پارټۍ دننه مسلې دي، دا مونږ اني ټایم حل کولی شو. نو سہیل آفریدي دغې جرګې حوالې سره دا بیان جاری کړی دی.